حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې شرابي به د قیامت په ورځ داسې طریقه سره پیشیږي ستا د مخ به تک تور وي، سترګې به تک شنې وي او ژبه به راوتلې وي، پر سینه به زړیږي او د هغه څه به لاڼې سسیږي. د هغه لاڼې به دومره بدبو وي چې په ورځ د قیامت هغه خلک به د دې د بدبو څخه ډېر تکلیف سي او د هغه څه به نفرت کوي. دا صحابي فرمایي چې تاسو شرابي ته سلام مه وایاست، چیرې شرابي ناجوړه سي تاسو پوښتنې نه مه ورځئ، او که چیرې شرابي مړ سي تاسو په جنازه کې مه ځئ. حضرت زهري رحمه الله نقل کړي دي چې حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه یو وخت کې په خطبه کې داسې وویل چې ای خلکو، په تېره سوي امت کې یو داسې عابد سړی تېر سوی و چې هغه کس په ډېر مسجد ته تللی، مسجد کې به عبادت زیات کاوی. دومره زیات تقوادار عابد سړی تېر سوی و په تېر سوي امت کې چې بې مثاله و د هغه نوم. یو وخت کې هغه سړی روان ولو، یو فاحشه زنانه ملاو سوله، هغه زنانې و خادم ته حکم وکړي چې ورسه دغه عابد سړی دننه راوله. چې کله عابد سړی کور ته رالی، دې زنانې فورا دروازه بنده کړه او دې کس ته خبرې شروع کړې چې ای سړیه، ته به نن د 3 کارو څخه به ضرور یو کار به کوې، ورنه تا زه نن بدنامه کوم. یا به دا شراب څښې، یا به هغه کښنۍ قتل کوې، یا به زما سره زنا کوې. په دا 3 شیانو کې به ضرور یو شی کوې. نن عابد ډېر کمزوری سلو، سوچ فکر ووایي چې زنا خو نسم کولی، کښنۍ خو نسم قتل کولی، شراب د معمولي وبولله چې چله شراب به وچلم. چې کله دا کس شراب وچله، عقل یې غالبه سو، بېهوشه سلو، عقل یې کار پرېږدوي، بالاخر د قتل ام وکړي او د زنا یې ام وکړله. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تاسې د شراب څخه ځان بچاو کړئ. دی فرمایي په خدای دې مې قسم وي چې شراب او ایمان کله په یوه زړه کې جمع سي بلکل ایمان ختموي. ځکه چې شرابي سړی کم وخت بېهوشه سي، د ده د ژبې سره د کفر کلمې جاري کیږي، نو آهسته آهسته داسې کلمات دی عادي سي چې خطره ده د مرګ په وخت کې به دی د کفر کلمه ووایي او ابدي به دی په دوزخ کې وي. او دا ایمان ختموي شراب، ځکه شراب د ټولو ګناو جړ دی. محترمینو، نن سبا نوجوانان شراب چې نوم یې بدل کړی وي، په قسم قسم نمو باندې خلک بولي شراب وي، لیکن نوم یې بدل کړی وي. نو الله جل جلاله دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي. زموږ نوجوانان چې نن سبا په هر قسم ګناوو باندې مبتلا دي، چې څومره غټې غټې ګناوې کیږي، هغه ټوله نن سره عام دي. د زنا اوس اډسته، د شرابو فیکټري او دکانونه په سره عام خلاص دي. نو الله جل جلاله دې زموږ پر دا امت باندې رحم وکړي چې ای الله، د کوم رو دا اسمان او دا مځکې دې درولې دي، ځکه چې نن سبا داسې ګناه نشته چې هغه د نه وي، ټولې کبایر ګناه سره عام دي. نو الله جل جلاله دې زموږ آینده نسل او دا نسل ته او پلرو ته د توفیق ورکړي چې خپل اولاد خپل کور په کنټرول کې واچوي. نو الله جل جلاله دې پر دا خبر باندې د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.